أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. صدق الله العظيم. سورة الحجر مكية وهي 99 آية. سورة الحجر مکی سورت تے ہجرت نمخ کے نازل شوی دے. یو کم سل آیاتون دی و 6 رکوعات او پدے کشپگ رکو دی. اول الف لام میم دا حروف مقطعات ندی، دا متشابہات ندی پمانے یو اللہ پوئیگی، یو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پی پوئیگی. نور امت دا دے پمانا بانے پوئی ندی، او نا امت پدے بانے مجبور دے چیزان دے پدے بانے پوئی کی. دا راز دے دا اللہ و دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترمنزا. دا با اللہ توس پارو اللہ عالم دے پمانا دا دے حروفو پمرات قل. تلک آیات الكتاب و قرآن مبین. دا آیاتون دی دا یو کامل کتاب. تلک آیات الكتاب دا یو کامل او مکمل کتاب آیاتون دی، دا یو عظیم الشان کتاب آیاتون دی. دا سی کتاب چی دا دے پا مقابلہ کی بل کتاب تک کتاب ویلم مناسب ندی. کتاب خو بس دا قرآن کتاب دے. وقرآن مبین او واضح قرآن دے. یو صفت دارے چی دا کامل کتاب دے او بل دا چی قرآن واضح دے. کلمات دا قرآن دا یو حق کلام دے او دا دے دا حقانیت نا رستو چی چا مانلے ندے ناغب افسوس و ارمان کئی. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. دیر کرتے محبوب بگنی اغا خلق چی کفر کرے دے لو كانوا مسلمین، کاش چدوی مسلمانان وے. افسوس بکئی پا اسلام پسے وقت با پی تیری. اس دا وقت بکلی چی دا کافر با پا اسلام پس ارمان کئی. دا وقت عام دے پا دنیا کے ہم اور پا آخرت کے ہم کافران افسوس کرے دے و کئی با. کم وقت چی و کافر دا اسلام دا نعمتنا محروم شی و مسلمان تا نعمتنا ملو شی، کامیابی و تا ملو شی، نو هاغ مقابان دے افسوس کی کاش چیز مسلمان وی، کاش زد اسلام نوال محروم یما. دا جنگ بدر میدان کے چی دا مسلمانانو دا لاسا کافرانو لوی لوی لیڈران قتل شو او گرفتار شو. لگون دی مسلمانان دی اغوی تا اللہ غلبہ ورکللا. غیبی امداد و سروشو
نو د دې کافرو په زړه کې دا احساس پیدا شو چې ګوره اسلام دومره لوی نعمت دی چې مهاجرین خو فقیران دي، مهاجرین د مکې مکرمې چې مدینې منورې ته تللي دا خو فقیران دي، او د مدینې منورې خپل اوسېدونکي اوس او خزرج خو زمیندار خلک دي. نو د دې فقیرانو د دغه زمیندارو شملې اوچتې شوې او د قریشو لوی لوی سرداران چې په عربو کې به هغه لوی یادېدل د هغوی سرونه ښکته شو. افسوس من د اسلام د دې لوی نعمت نه محروم پاتې شو. دا د کافرو زړه کې یو احساس راغی. دارنګې کله کله چې اسلامي فتوحات به کېدل او مسلمانانو ته ترقي به ملاوېدله نو په هره موقع باندې دې کافرو به لاسونه مروړل، ارمان به یې کول او په زړه زړه کې به یې جړل چې که زه مسلمان وې نو دا ترقي دا به ما ته ملوه، دا فتوحات به ما ته حاصل. د دې نه پس ډېر د افسوس مقام به دا وي چې د یو کافر زنکدن شروع شي او فرشتې د روح اغشتو دپاره راشي او عالم غیب دته بالکل مخامخ په خپلو سترګو ښکاره شي، وی دقه وخت کې دی به په ځان چکونه لګوي، افسوس به کوي کاش من اسلام ولې نه دی قبول کړی. د دې اوسني عذاب د زنکدن نه او بعد الموت د عذاب نه به په دې باندې محفوظ شوی وم، کاش چې ما اسلام قبول کړی وي. پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې زما د امت ډېر خلک د ګناهونو په وجه دوزخ ته به لاړ شي او کومې پورې چې الله غواړي په دوزخ کې به سزا ورکړي او بیا به پکې د دوزخ کې کافر ورته پیغور وکړي. دا کافر به ورته وایي زه د محمد رسول الله نه منونکي په دوزخ کې پروت یم او ته خو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم منونکي، زه ورته یو ځای زما او ستا څه فرق دی؟ ته امتي د پیغمبر علیه السلام او زه منکر، زه ورته دا یو ځای زما او ستا څه فرق دی؟ تا ته خپل ایمان او خپل توحید څه فایده درکړله؟ نن خو دواړه په دوزخ کې یو. وی دې نه پس رحمت د خدای په جوش کې به راشي او ګناهګار مؤمنان به ټول د دوزخ وباسي، جنت ته به لاړ شي. وی دقه ځای کې به دا کافر افسوس وکړي کاش چې ما هم په دنیا کې اسلام قبول کړی وی، نن به زه هم د دوزخه وتلی وی. دا به د لوی افسوس مقام وي. نو په دنیا و آخرت کې ځای په ځای داسې موقع راځي چې کافر به افسوس کوي کاش چې زه مسلمان وي. ربما يود الذين كفروا، ډېر وارې محبوب بګڼي هغه خلک چې کفر یې کړی دی لو کانو مسلمین، کاش چې دوی مسلمانان وي. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. پیغمبر علیہ السلام ته الله پاک تسلی ورکوي چې ته دې کافرو ته نصیحت کې او ستا نصیحت په دوی اثر ونه که نو د دوی په غم کې ځان مه ویلې کوه. یو څو ورځې لکه د ځناورو به دوی خوراک څښاک وکړي، د دنیا مزې چرچې به واخلي، د مستقبل لوی لوی امیدونه او منصوبې به تیاری او ناڅاپه یو وخت به پرې راشي، حقیقت حال به دوی ته واضحه شي. مخکې وروسته چې څومره مزې کړي به په یو ځل کې نوځي، د مجاهدینو په لاس به وال اخري او آخري مکمل سزا دا بولا آخرت کې الله پاک ورکي. ذرهم پریک د دی لرا یاکلوا ویتمتعوا، خوراک دې کوي او فایده دې حاصلوي.
دین معلومیږي چې خوراک سکاک مقصد ګڼل، اصلی مشغله ګڼل، د دنیا عیش و عشرت له سامان پیدا کول، د آخرت نه بے فکره پاتې کېدل، اوږدې اوږدې منصوبې جوړول، دا د کافرو کار دی، د مسلمانانو نه دی. چا سره چې د آخرت فکر وي، د حساب کتاب او د جزا سزا فکر ورسره وي، ابه دا کار نه کوي. مومن په دنیا کې خوراک کوي، سکاک کوي، د معاش بقدر ضرورت انتظام کوي، آئنده کاروبار لا منصوبیم جوړی، خو د آخرت فکر او د مرگ فکر ورسره دین غافل نوی. مومن د آخرت فکر هم کوي، د دنیا هم کوي. کافر یوازې د دنیا فکر کوي، د آخرت فکر نه. نو مومن چې منصوبې جوړی، نو دی پکې د حلال او د حرام فکر کوي، د حرام و نظام بچ کوي او د حلال و راجمع کول کوي. او فضل منصوبه بندی مومن نه کوي. پیغمبر علیہ السلام فرمائی سلور سیزونه د بدبخته او بدنصیبه علامه ده. یو د سترګو نه اوښکې نتلل، یو بنده له جړا ورځینه، چرېم د خدای دپاره اونه جړل، د خدای د یرې، د آخرت د عذاب د یرې چرېم ونه جړل، دا نه جړل دا د بدبخته او بدنصیبه علامه ده. په خپلو ګناهونو چرې دی ونه جړل، په خپل غفلتونو باندې چېرته پښیمانه نه شولې، زړه دې سخت دی، اوږده اوږده امیدونه ساتې، د دنیا حرص ساتې په زړه کې، دا د بدبختۍ علامې دي. اوږده امیدونه د دې مطلب دا دی چې د دنیا په محبت او په حرص کې دومره وربوخت شي چې مرګ دې ایر دی، آخرت دې ایر دی، او لوی لوی اوږدې اوږدې منصوبې جوړې. که د دین دپاره منصوبه جوړې، د خپل قوم او د خپل ملک د ښېګړې دپاره منصوبه جوړې، په دې کې داخله نه ده. دا هم د آخرت فکر دی چې د خپل قوم او د خپل ملک د ښېګړې دپاره څه منصوبه جوړې، دې باندې به دې ثواب وشي. پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې د دې امت لومبنۍ طبقه د هغې نجات ایمان کامل او دنیا نه مخ اړولو په وجه نجات ورته ملو شوی دی، نو دا د ایمان کامل په وجه او دنیا سره مینه نه ده کړې. نو لومبنۍ طبقه د دې امت په دې کامیابه ده. او د دې امت اخیری خلک په شومتوب باندې او په اوږدو اوږدو امیدونو باندې به هلاکېږي. د دې امت اخیری خلک طول عمل، اوږده امیدونه او شومتوب، په دې به هلاک شي. ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی د دمشق په جامع مسجد کې په منبر باندې ولاړ دی او فرمائی اے دمشق والو، تاسو د خپل یو همدرد او خیرخوا ورور خبره به واورئ. ستاسو نه مخکې ډېر لوی لوی خلک تیر شوي دي، ډېر مال یې راجمع کړی و، ډېر شاندار محلات یې جوړ کړي و، اوږدې اوږدې منصوبې جوړې کړې وې. نن هغه ټول خلک هلاک شوي دي، د هغوی مکانات د هغوی قبرونه دي، او د هغوی هغه اوږدې اوږدې منصوبې او امیدونه هغه فریب ثابت شو. قوم عاد تاسو سره نږدې تیر شوي دي،
هغوی په خپلو سړو په خپل مال اسباب په خپلو وسلو په خپلو اسونو ملکونه ډک کړي وو. څوک داسې شته چې د هغوی وراثت په 2 روپۍ واخلي؟ حسن بصری رحمت الله علیه فرمای چې کم بنده خپل زندګۍ کې اوږده امیدونه لري د هغه عمل به خراب شي. دا کافر دوی اوږده امیدونه لري او بس د دنیا عیش و عشرت دې په مخه کړي دي، حلال حرام ته نه ګوري. لکه د سارو په ژبه راټولول کوي، ګیا راکاږي، که د دې څاروي دپاره د فیدې د هم یې راکاږي، که د نقصان د هم شنه راکاږي. شوتل هم خوري، ډډم هم خوري، غویی په دې نه پوهېږي چې شوتل کې فایده ده، ډډم کې به پې درد راشي او به پړسېږي، حلال به شي. د خوراک په وخت کې خوند ورکوي، خو لږ وخت پس درد پې راشي او پړسېږي او مالک یې بیا په حلالولو مجبور شي. نو د دنیا د خلکو مقصد صرف خوراک. ذرهم یأکلوا ویتمتعوا، پرېږده دې لره چې خوراک کوي، ویتمتعوا او دوی فایده حاصله کړي د دنیا نه. ویلههم الامل، غافله کړي دي دې لره امیدونو. فسوف یعلمون، پس زر دې چې دوی به پوه شي. وما اهلکنا من قرية الا ولها کتاب معلوم. وما اهلکنا من ندی هلاک کړي من قرية یو کلی والا، یو آباده والم هلاک کړي نه دي، الا ولها کتاب معلوم، مگر د هغوی لپاره لیکلو معلوم مقرر نیټه وه د هغوی. څومره قومونه هلاک شوي دي، مخکې الله د هغوی لپاره وقت متعین کړو. هغه مقرر وخت چې راورسېده، الله نه غفلت نه کېږي چې وخت به تیر شو، بنده به جمدي وي، نیټه تېره شوله. نو که یو فرد دی او که یو قوم دی، د هغوی د هلاکت الله ټیم مقرر کړی دی، هغه ټیم چې راورسېږي هغوی به هلاک شي. نو موجوده کفار مکه دوی ته که عذاب فوراً اوس نه ملاویږي، نو دوی دې په دې باندې غافله کېږي نه، مغروره کېږي دې نه. نیټه مقرر ده، نیټه لا نه ده راغلې، دې ته مهلت دی، بچ کېدی نه شي. او هر یو کار کې د الله حکمت وي. موجوده کافر نه هلاکېږي، دنه به بچې پیدا شي، هغه به مسلماني. که دی اوس هلاک شو، مسلمان پیدا کېدو والا هغه پاتې شو. نو الله پاک هلاک نه کړل، وخت یې ورکه، بچې ته پیدا شو، هغه مسلمان شو. ډېر غټ غټ کافر وو، د هغوی نه خدای بچي پیدا کړه، هغه مؤمنان. نو په عذاب کې تاخیر راغلی دی، په دې دوکه کېږه مه. وما اهلکنا من قرية الا ولها کتاب معلوم، منگ ندی هلاک کړی یو کلی والو الا مگر ولها کتاب معلوم، د هغوی دپاره یو نیټه مقرر وه. ما تسبق من امة اجلها وما يستأخرون. ما تسبق من امة یو ډله سبقت نه کوي اجلها د خپل نیټې نه، یو فرقه مخکې کېدی نشي د خپل نیټې نه. وما يستأخرون، او نه رستو کېدی شي. هر چا دپاره ټیم مقرر دی، یو سکنډ نه مخکې کېږي نه رستو کېږي. د یو فردم وخت مقرر دی، او د یو قوم د یو جماعت هم وخت مقرر دی.
فرض کا یو بندہ دے دیر نیک دے بزرگ دے بیمار دے او اللہ وقت مقرر کرے چے دروازے 12 بجے با مڑکی گی خپل خپلوان یاران دوستان خیر خواہان را جمع دی دعا گانے کئی یا اللہ جن والا ورکے یا اللہ یو کال والا نورم جن ورکے دا دوستانو پا دعا باندے دا دغی روزی دا 12 بجو نا رست نشی پاتے کے دے وہ چی ٹک 12 بجے رو رسے دے بزرگ مرشو دا دوستانو پا دعا باندے نیتا کہ تاخیر را نگئی یو بدبخت سالم دے خلق تینا تنگ دی غلط پارم فرض کا اللہ 12 بجے مقرر کری دی بل رز با 12 بجے مری کہ چاہتے تکلیف رسول اگوی دوا کی خدا سبات مپرے دی دنن شپین امو باسی ننے ساٹھ وٹ کے خطیق سبات 12 بجو تا برسی نو دا دشمنانو پا خیرو بانے مخ کے دی نشی دا دوستانو پا دعا بانے رستو کے دی نشی ہر چالا چکم نیتا مقرر دا ٹک امق نیتے تا برسی ما تسبق من امتن ہڑوان دے والی نشی کو لے یو ڈلا اجلها دخل نیتین وما یستأخرون او نرستو کی دیشی وقالوا یا ایوہ الذی نزل علیہ الذکر انکا لمجنون مشرکان دا مکی او دا سے نور کافران پیغمبر علیہ السلام پورے ٹوکے مسخری خندہ دے کولا وی تا دا طولنا را مخکشوی تارا لقرآن روڑا دا اللہ نا بس دا قرآن تارو بل سوکنو یو تلا سوی چی پدے طول دنیا کی تالا اللہ قرآن درک او استتا طول خلق ناپویا گنی او زانو خیال گڑی او طولی دنیا تے یو شانتے الٹیمیٹم ورکے دعوی کے چے اخر کے بز غالبی ما او یو وقت براشی چی منکرین با افسوس کئی لا سنہ بمروڑی چی کاش من مسلمان آدھوی دا تا دا عقل خبرے کے ہوئی دا خلی ونطوب دے دا تن تنہا یا وادی دا طولی دنیا مقابلہ کے توی چی زب غالبیم تا خلی ونی سنگا با تا غالب شی اللہ خود دنیا تا خولا چی پیغمبر علیہ السلام غالب شو خود دا خلکو نمن لوی تلی ونی وقالوا یا ایوہ الذی اوے الکافر اے اغی کسا نزل علیہ الذکر چی پچابان قرآن نازل لے انکا لمجنون بے شک تخلے ونے لو ما تأتینا بالملائکت ان کنت من الصادقین کتنا خدا خاص بندے او پدے ٹول مخلوق کے دا نبوت دا پارستا انتخاب کرے دے دا فرشتو یو ڈل راولا یو لخکر زان سر ولی نراولی جستا تصدیقو کی او پزور رابانی خبر او منی او کمنگ نمانو چی فرشتے را لسزا رکی راولا لفرشتو لخکر لو ما تأتینا بالملائکت ولی تمنگت فرشتے نراولی ان کنت من الصادقین کچری ترشتینی پیغمبری فرشتے لخکر راولا ما ننزل الملائکت الا بالحق من نازلو فرشتے الا بالحق مگر پا حق دیو حق کار دا پارا چی کلمن اغوارو اللہ وی منگے نازلکو وما کانو اذن منظرین نوی دغا خلق بیا اذن منظرین کا دغا وقت محلت والا بیا وطا اللہ محلت نور کئی کہ نشانات غارنو موجودہ خلقو دا پارا منون کو دا پارا دیر زیاد نشانات دا قدرت موجود دی او سوک چے منل نکی کہ فرشتی راشنو بیا بیم اونمنی بیا بوی دا فرشتو رات لو تساجتو نو اللہ خاص خاص کارونو دا پارا فرشتی را لیگی او بے فیدی نرا لیگی ہاں یو قوم چی اگوی سرکشی انتہا تو رسے گی نو بیا والا اللہ پاک فرشتے رو لے گی اور بیا دیلا موقع نور کی دا توبے موقع والا نور کی گی
ما ننزل الملائکتا مگ ننازلو فرشتے الا بالحق مگر پا حق سرا وما كانوا اذا منظرین بیا نبی اغا خلق چی منکر بھی منظرین محلت ورکلے شوے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون کافران پیغمبر علیہ السلام پورے ٹوکے مسخرے و خندا کی نا اللہ فرمائی چاہے کافر استاسو دا خندا کول دا قرآن روڑون کی تا نسبت دا لیون توپ کول دا پا پیغمبر علیہ السلام و پا قرآن والے اثر نشی کولی لیکن قرآن نازلولو والا سوک اللہ انا نحن نزلنا ذکرہ اللہ وی منگ نازل کرے دے قرآن نازلولو والا اللہ اور چاہتا چھ نازل شوی دے ناغا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل سے شوی قرآن نا اللہ وی دا قرآن حفاظت ذمہ ما غشترا نو پا کم شان و پا کم حالت چھ قرآن نازل شوی دے نو پاغے کے دا یو حرف یا دا زبر زیر پیش بدلول دا طول دنیا نشی کولے اور تر قیامت پورے دا دے قرآن دا حفاظت ذمہ اللہ اغشترا دا سو بدلول نشی کہ زمانہ بدلے گی خلق بدلے گی خو قرآن با نہ بدلے گی کہ دا طول دنیا دا قرآن دا آواز دا دباولو کوشش کی دا کمولو کوشش کی یو نقطہ بم پکی کم نکلیشی دا دا اللہ وعدہ را اور دیر لویو لویو کافرو اقرار کرے دے چھ قرآن محفوظ کتاب دے 200 کال مخ کے یو کافر دے غوی وی ترکمی چھ زمان معلومات تی پر طول دنیا کے دا سے کتاب نشتا چھ 200 کال پہ تیر شوی دی اور دا ہر قسم تحریف نہ بچ دے وی دا سے طول دنیا کی نشتا نن 200 کالا مخ کے میور نوی کافر اگا اقرار کی دا یورپ محققین وی چمن پداسی یقین سر قرآن بعینی دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خلے مبارک راوطل الفاظ گنو سنگ چی مسلمانان دا خلے کلام گنو جو امدق قشان تے دا پیغمبر علیہ السلام دا خلے مبارک راوطل دا دنیا تاریخ پدے گواہ دے کہ ہر زمانہ کے یو لو یا ڈل دا عالمانو کہ دا غی تعداد اللہ تا معلوم دے دا سے پاتشوی دا ہر زمانہ کی یو لو یا ڈلا کہ دا قرآن دا علومو عجائبات محفوظ کری دی چاہ پر رسم الخط کی کوشش کرے دی سو کے پترز ادا کے دا قاریانو پر شکل کے حفاظت کی سوک دا الفاظ و حفاظت کی سوک دا عبارت کی سوک دا معنی کی سوک دا زبر زیر پیش شمیر کی سوک دا نقطو شمیر کی دومرا خدمت دا بل کتاب پا دنیا کے ندے شوی دا پیغمبر علیہ السلام دا زمانے نا تر اس پورے ہر زمانہ کے دا لکن پتعداد کے وارو وارو دا قرآن حافظانی معشومان الکان جنکے کہ دا خپل جبے یو ورکوٹ رسالہ پیاد نشی یادولے او دا عظیم کتاب دا اول ترخیر طول پیاد یادی معشومان الکان جنکے دا لسو کالو دا تو کالو معشومان قرآن یاد کی او کہ یو دیر لوی عالم چرتا آیات وی اوغا خطا شو دا معشومان حافظان آواز ورکی بابا جی دلے کی خطا شوی دل تر زور غلط ہوئی دل تر زیر غلط ہوئی دل تر دا فلانے کلمہ غلط ہوئیلا فورا نغا پوئیشی چی مانا غلطی شو بیا ٹکی نو دا دمرا حفاظت دا اللہ دا حفاظت اثر دے اللہ وی منگے حفاظت کو مامون الرشید بادشاہ پا زمانہ کے
هغه په خپل دور حکومت کې علمی بحثونه مجلس به جوړ کو او په هغې کې به هر چاته د شاملېدو اجازت و. یو ځل د مامون په دربار کې یو یهودي راغی او د هغه لباس وضاقته د هغې نه معلومېدله چې دا سړی څه معمولي سړی نه دی، په یهودو کې لوی سړی دی. هغه هم ودرېده او هغه تقریر وکړ، ډېر فصیح او بلیغ عاقلانه خبرې هغه وکړلې. د مامون هغه خبرې خوښې شوې. چې مجلس ختم شو نو مامون دا میلمه راوغوسته، وی یهودي یې؟ هغه ورته او مامون امتحانا ورته وایي که ته مسلمان شې موږ به ستا ډېر قدر عزت وکړو، ښه سلوک به درسره وکړو. هغه ورته یې د خپل پلار نیکه دین نه پرېږدم. خبره ختمه شو، سړی لاړو. څه موده پس دغه سړی بیا راغی او په دې مجلس د مذاکره کې هغه په فقه اسلامي باندې بهترین تقریر وکړ، معلومات تحقیقات یې پیش کړل. چې مجلس ختم شو نو مامون الرشید بیا راوغوسته، وی ته هغه سړی نه چې مخکې راغلی وې او ما درته ویلي چې که مسلمان شي یو مقه یم. وی هغه وخت خو ما تا ته چې مسلمان شم تا انکار کړو، نن خو د خبرې اسلامي فقه باندې وکړ. وی الحمدلله مسلمان یم. وی څنګه مسلمان شوې؟ هغه ورته وایي زه یو بهترین خطاط یم، خوشنویس یم، کتابونه لیکم او خرڅوم او ډېر قیمت کوي. نو ما امتحان دپاره د تورات 3 نسخې ولیکلې او قصدن ځای په دې هغې کې مې کمې بیشې کړې دی. او د یهودیانو عبادت خانو ته لاړم او په ډېر شوق باندې په ډېر قیمت هغه 3 نسخې د تورات ما نه خلکو واغېشتې. چا اړو ونه وی چې غلطي پکې شته او که نه؟ وی بیا مې 3 نسخې د انجیل ولیکلې او قصدن مې هغې کې آیاتونه مخکې رستو کړل، غلط مې کړل، د ځانه مې پکې لیکل وکړل، ښکلې لیکل مې وکړل. د عیسایانو عبادت خانو ته لاړم، وی په ډېر شوق په ډېر قیمت خلکو واغېشتل. وی بیا مې د قرآن شریف 3 نسخې ولیکلې او هغې کې مې آیاتونه مخکې رستو او غلطۍ مې پکې قصدن وکړ، خشته لیکل مې وکړل او د مسلمانانو جوماتونو له ورغلم. وی چې چاته به مې قرآن شریف ورکړ او به یې کته چې ډېر ښکلی دی، خو ګورو چې دننه ټیک دی او که غلط. یو به هله دی که فلانی آیات غلط دی، فلانی آیات غلط دی، دا خو پکې قرآن نه دی او دې ځای کې خو آیات ایستی دی، واله دا نالو. وی په ډېرو جوماتونو مې وګرځول خو چا هم رانه هغه 3 قرآن شریفه وانغېښتل. وی زه پوه شم چې قرآن محفوظ دی، تورات انجیل محفوظ نه دی، دې نه پس ما ایمان راوړه. وی دې واقع زما په زړه اثر وکړ چې ګوره تورات انجیل کې د ځانه غلطۍ کومه نو څوک تپوس کوي نه، او قرآن کې مې غلطۍ کړې هر چا تپوس وکړ. نو یې زه مسلمان شوم. قاضي یحیی ابن اکثم د دې واقعې راوي دی. هغه وایي زه په دغې کال باندې حج ته لاړم، سفیان ابن عینه زما استاذ، هغه سره مې ملاقات شو. وی دا قصه مې ورته واوروله، وی هغه راته چې بېشکه هم دقسې پکار ځکه د دې تصدیق قرآن کې شته. یحیی ابن اکثم وایي ما ورته چې قرآن کې کوم آیات دی؟ وی راته ویل چې قرآن کې الله د تورات او د انجیل ذکر کړی دی. نو ورپسې فرمایي بما استحفظوا من کتاب الله، یعنی یهود نصارو ته الله کتاب تورات انجیل ورک او د حفاظت ذمه هم په هغوی ورواچوله. یهودیان دې د خپل کتاب حفاظت وکړي، عیسایان دې د خپل کتاب حفاظت وکړي. نو یهود و نصارو د خپل کتاب حفاظت ونه کړی شو، کتابونه ترې نه ختم شو. او د قرآن په باره کې الله فرمایي وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، موږ د دې قرآن حفاظت کوونکي یو. نو چې د چا حفاظت الله کوي هغه څوک ختمولی نشي. وہ شمع کیوں بوجھے جسے روشن خدا کرے، کہ اللہ روخان کے بس سوک بڑکی.
نو حفاظت ذمہ اللہ اغشتلا نو که دشمنان په زرګونو پلکونو کوششونه کوي نو نقطه زبر زیر پیش فرق نشي راوستی او دقه شانتی څنګه چې قرآن محفوظ دی نو الله د پیغمبر علیه السلام احادیث هم محفوظ ساتلی دی مسلمانان عالمان پاغې کې سینه په سینه دا احادیث یو بل ته نقل کوي او دا غي یو بل ته اجازت کوي دا پیغمبر علیہ السلام احادیث مبارک هم محفوظ دی پاغے کے غلطے څوک نشي راوستی که څوک وایي چې احادیث محفوظ نه دي حقیقت کې دا بنده د قرآن د حفاظت نه انکار کوي دی وی قرآن محفوظ نه دي نو احادیث محفوظ او قرآن محفوظ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إنا نحن دې تاکیدات دي إنا منگا نحن منگا نزلنا من نازل کړي دي إنا نحن نزلنا الذكر بشك من نازل کړي دي دا قرآن ذکر مراد قرآن وإنا له لحافظون بشك من ددي حفاظت كون كيو سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون صدق الله العظيم سورة الحجر سورة لسم سپارہ لسم آیات لقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين دے آیات کی پیغمبر علیہ السلام تا اللہ پاک تسلی ورکی جدا کافران تا پور ٹوکے کئی خندا در پورے کئی تا دروغجن وئی تا لیونے وئی پدے خبرو بانے خفکے گما دا سنوے خبر ندا دا پخوانا دا منکرینو ہمیشہ دا عادت پاتشوی دی کہ کم پیغمبر و تراغلے دی اگا پورے خندا کرے دا چاہتے لیونے ویلی دی چاہتے شاعر ویلی دی چاہتے جادوگر ویلی دی تو خفکے گما موسیٰ علیہ السلام تا فرعون ویل ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون یا بنی اسرائیل تاسو تا چکم پیغمبر راغلے دا خو لیونے دی
دا تا تم خلق وی مطالبه در نکی چی ځان سره د فرشتو لښکر راوله او کله درته وی لولا القي عليه اسوره من ذهب او جاء معه الملائکه نو په دې خبرو باندې غمجن کېږه ما ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين فتحقیق سره من پیغمبران را لیږلي من قبلک استانه مخکې في شيع الاولين پخوانو ډلو کې شیع جماعتنا الاولين پخوانی وما يأتيهم من رسول نو راغلی هغوی ته من رسول څوک پیغمبر الا كانوا به يستهزئون مگر هغې خلکو به پیغمبرانو پورې استهزاء او خندا کوله كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به كذلك هم دارنگی نسلكه منگ دا تکذیب و استهزاء چلولی دا فی قلوب المجرمین دا مجرمانو پزرونو کی دا گناہگارو کافرو پزرونو کی دا استهزاء منگ چلولی دا المجرمین اغا مجرمان لا یؤمنون به چاگوی یقین نکی ایمان نروڑی پیغمبرانو باندے وقد خلت سنة الأولين فتحقیق سره تیره شوې ده طریقه د پخوانو خلکو پخوانو قومونو ته الله سزا ورکړې ده هلاک کړي دي هغه طریقه تیره شوې ده دې خلکو کې به هم تیره شي ولو فتحنا عليهم بابا من السماء کچر من کلو کدویتا بابا من السماء دا اسمان دروازہ فظلوا فيه يعرجون فاستول رزدی پدغی دروازہ کی خیجی اسمان تخیجی لقالوا نخام خاب فی وی انما سکرت ابصارنا زمان نظرنا بند کری شویری دا فرشتو راتلل دا ستمر عجیبه خبره نه ده الله فرمای که موږ د اسمان دروازه کولو کو او دا کافران په خپل اسمان ته خیږي ټول ورځ اسمان ته خطو کوزیدو کې تیره کی نو دومره ضدي خلک دي چې حق منلو ته تیار نه دي نو دی به دا په موږ نظربندي شوې ده اسمان ته ختل نه دي موږ خپل کور کلي کې اوړو وروړو و اصلا من تخکاری که من اسمان تخیجو دا نظر بندی دا او یا بدین مخ کے بل دعوو کی پا منگے جادو کرے دے اسمان تا قتل نشتا جادو دے انما سکرت ابصارو نادی بوئی چیزا من پا نظرونو باندے بندیز راغلے دے زمان نظرونے بند کری دی بل نحن قوم مسحورون بلکہ من یو قوم یو چی پا من جادو شوے دے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا اور پا تحقیق سر من جوڑ کری فی السماء پا اسمان کے بروجن برجنا پا اسمان کے اللہ وی منگ برجنا جوڑ کری دی بروج دا برج جمع دا نو لوے لوے محلون طویلی شی برج یا لوے قلعہ طویلی شی اس پدے دے کہ دا بروج جمع راغلے دا نو دا دینا لوے لوے ستارے مراد دی لوے لوے ستوری نو پا تحقیق سر من اسمان کے لوے لوے ستارے پیدا کری دی یو سیارہ را او بل ستارہ را
نو ستاره هغه ستوري ته وایي چې هغه په ځای باندې ولاړی ګرځي نه، او سیاره هغه ستوري ته وایي چې هغه ګرځي په اسمان کې. لکه ماسخوتن کې څه ستوري دي چې هغه وویني یو طرف ته دي، او د سحر وخت کې چې ګورې نو هغه ستوري بیا په اسمان کې بل طرف ته دي، ګرځېدلي دي. نو چې دا ګرځي نو دې ته سیاره وایي، او چې دا په ځای ولاړ دي نو دې ته ستاره وایي. نو داسې غټ غټ ستارې الله وایي موږ پیدا کړي دي په اسمان کې. وی دې ده کې اسمان نه مراد فضای اسمانی ده، چې د موجوده وخت په اصطلاح کې ورته خلا وایي. په دې خلا کې موږ ستارې پیدا کړي دي. نو دا برجونه الله پاک پیدا کړي دي په دې اسمان کې، او د حفاظت دپاره قلاګانې دي. فرشتې په دې قلاګانو کې دي، حفاظت کوي. نو دغه تم بروج وایي. ولقد جعلنا في السماء بروجا، په تحقیق سره موږ پیدا کړي دي په دې اسمان کې یا په دې فضا او په دې خلا کې بروجن برجونه، قلاګان هم پیدا کړي دي، ستارې هم پیدا کړي دي. او بعضې وایي دا د انور او د سپومې هغه منزلونه دي، منازل الشمس و منازل القمر. بعضې فرمایي چې دا اسماني قلاګانې دي چې د فرشتو جماعتونه په هغې کې څوکیداري کوي. وزیناها للناظرین، او منګه خشته کړی دی دا اسمان په ستورو باندې، للناظرین د نظر کوونکو لپاره. دا دنیایي اسمان په ستورو باندې مزین دی او خشته دی. د شپې چې ګرد غبار نه وي، دا بې شماره ستوري پړق پړق کوي، اسمان پې خشته ښکاري. نو دې کې د الله د قدرت نشانات دي، د الله کاریګري ده، مخلوق ته ښولی شي. د اسمان نه د فرشتو دا راکوزولو یا اسمان ته د خطو ضرورت نشته. که څوک منل غواړي نو د شپې د اسمان ته دې وګوري، دې کې د الله د قدرت نشانات به وویني. وحفظناها من كل شيطان رجيم، من حفاظت کړي د دې اسمان من كل شيطان رجيم، د هر شیطان مردود نه، د رټلی شوي شیطان نه. الا من استرق السمع، مگر هغه شیطان چې غلا کوي د اورېدلو. من استرق السمع، چې غلا کوي السمع د اورېدلو. فأتبعه شهاب مبين، پس د پسې شي شهاب مبين، یو لمبه ښکاره، یو شغله ښکاره ورپسې شي. شهاب مبين په دې اسمانونو کې د شیطان څه عمل دخل نشته. د پیغمبر علیه السلام پیدایش نه مخکې وریځو ته به ختل اسمانونو ته. اوس چې انتهایی کوشش وکړي نو یو شیطانی سلسله د ځمکې د اسمان ته شي، یو شیطان د بل په اوږه باندې ودرېږي، بل د بل په اوږه باندې ودرېږي، وزن یې په یو بل نه راځي چې لاندینی کس به چخ نه شي. انسان خو د انسان په اوږه کې ودرېږي او د هغه د پاسه بل ودرېږي، نو چې کوم ځمکه باندې ولاړ دی نو په هغه بوج راشي راغورځېږي. ځکه د انسان وزن زیات دی، او د دې جناتو دا خو د اور لمبه ده، په یو بل یې وزن نه راځي، خبره د یو بل په اوږو باندې ولاړې سلسله اسمان ته قریبه کي. اوس د فرشتو عالم ملکوت کې چې کوم د غیب خبرې کېږي، نو دا شیطان هغې ته رسېدل غواړي، اورېدل غواړي. نو بیا د فرشتو چې کوم چوکیانې دي، څوکۍ دي، شیطان د هغې د رسېدو کوشش کوي چې کله یې فرشته وویني
نو دا هغه ځای نه د اور یو شغله ورپسې کی یا زخمی شي یا مړ شي. فرشتي اوریځې پورې راکوزیږي او د آسماني خبرو مذاکره یو بل سره کوي. نو د شیطانانو د پیریانو کوشش داوي چې دغه غیبی خبرې معلومې کړي او ښکته یې راوړي. نو بیا دې سرویتیانو ته، نجومیانو ته، بامبړانو ته هغه خبره ورکوي. نو دوی داسې په یره په غلا باندې چې بعضې خبره واوري یو خبره واوري 100 دروغ ورسره د ځان یو ځای کړي. بیا دا بامبړان خلکو ته اراده چې ستا قسمت معلوم کما او تا ته د غیب خبرې وکړم. نو چې فرشتې یې وویني نو د هغه ځای نه د اور یو شغله ورپسې راخوشي کړي. شهاب ثاقب او شهاب مبین. پیغمبر علیہ السلام صحابه کرامو سره په جمع کې ناستو، د ستوري یوه شغله یې ولیدله. ملګرو نه یې تپوس وکړ زمانه جاهلیت کې اسلام نه مخکې دې ته به تاسو څه وی؟ یې خلکو وی چې موږ به دا ګڼله چې په دنیا کې یو لویه حادثه کېدونکې ده، یا یو لوی سړی مري یا پیدا کېږي. نو پیغمبر علیہ السلام وفرمیل دا لغوه خیال دی، بے فایدې. د دې د چا پیدا کېدو یا وفات کېدو سره تعلق نشته. دا شغلې د شیطان د تفکولو دپاره راویشتې شي. په دې باندې شیطان رټلی شي. شهاب مبین. وحفظناها من كل شيطان رجيم. من محفوظ کړی دا اسمان من كل شيطان رجيم د هر سرکش رټلی شوي شیطان نه. رجیم رټلی شوي. الا من استرق السمع مگر هغه چې غلا کوي د اورېدلو. فاتبعه شهاب مبین نو د پسې شي یو لمبه ښکاره. والارض مددناها والقینا فیها رواسیا. دا ځمکه منګه ویړه کړې ده. الله وایي ځمکه من ویړه کړې ده. والارض مددناها والقینا فیها من اچولی دي په دې ځمکه کې رواسیا درانه درانه بوجونه غرونه هم پکې راوستلي دي. وانبتنا فیها من كل شیء موزون من زرغن کړي دي فیها په دې ځمکه کې من كل شیء موزون هر یو شی په اندازه باندې. وجعلنا لكم فيها معايشا من پیدا کړي په دې ځمکه کې ستاسو دپاره د ژوند تېرولو اسباب. ومن او هغه څوک لستم له برازقین چې تاسو نه هغوی له روزي ورکوونکي. الله پاک په دې ځمکه کې غیبي پټې پټې خزانې ایښې دي او د هغې نه په اندازه باندې الله پاک را ایستل کوي د مخلوق دپاره په یو خاص اندازه هر څیز راوباسي. کمی پکې نه وي. که کم شي نو د انسانانو زندگی به ګرانه شي. خو زیات هم الله پاک نه پیدا کوي چې بنده سنبالولی نشي او بیا په غرزولو مجبور شي. نو کم ځای به یې غورځوي. د انسان سره خو بیا د سنبالولو ځای نشته. نو نه کم پیدا کوي او نه ډیر پیدا کوي د ضرورت نه زیات. دومره الله پیدا کوي چې د موجوده انسانانو او د حیواناتو په خو کار کوي.
کډیر شي او سخاشي نو بیا انسان ته تکلیف دی د سنبالولو ځای به یې ورسره نی د غورځولو ځای به یې ورسره نی نو دې نه معلومیږي چې د الله قدرت دا شته چې په کومو دانو او میوو باندې د انسان زندگی موقوف ده نو د الله قدرت دا شته چې دومره ډیر پیدا کی چې هر بنده ته مفت ملو شي او ډیر بے فکرې سره استعمال کی او د دې نه علاوه لوی لوی خزانه ذخیره پاتې شي خدا خبره د انسان دپاره عذاب جوړیږي نو دې وجې نه الله پاک خاص اندازې مقرر کړي په هغې باندې پیدا کوي نو هر یو شی د هغې څه قدر و قیمت هم پاتې شي که هر یو شی مفت شي بیا به بې قدره شي نو الله یې په قدر پیدا کوي ومن کل شیء موزون د دې یو دا مطلب هم کیدی شي چې دا زرغونېدو والا څیزونه الله یو خاص تناسب سره موضوعیت سره پیدا کوي چې په دې کې حسن او دلکشي پیدا شي په هر یو څیز کې پیدا کولو کې الله حسن پیدا کړی دی او دلکش یې پیدا کړی دی د مختلفو ونو شاخونه پاڼې میوې ګلونه په مختلف سائز کې مختلف شکل کې مختلف رنگ کې مختلف خوند کې الله پاک پیدا کړی دی نو په دې کې د دې کائنات یو حسن الله جوړ کړی دی من کل شیء موزون وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ من زرغن کری دی پا دید مکہ کی من کل شیء موزون ہر یو شیء پا اندازہ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَا من پیدا کری دی ستاسو دا پارا فیہا پا دید مکہ کی معائشہ دا جن تیرولو اسباب ستاسو دا پارا وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ او اغسوک چی تاسو اغویل روزی ورکون کنے ستاسو نوکران ستاسو خادمان غلامان ستاسو حیوانات زناور دیل تاسو سنور کوئے اللہ والا پیدا کری وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ نشتر حیث یو شے إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ مگر من سرداغی خزانی دی وما ننزله إلا بقدر معلوم من ننازلو نرا پیدا کو الا بقدر معلوم مگر پا یو معلوم اندازہ باندې را لیگو پا دیزمکہ که دا غنم خزانے بیشمیرا خزانے پرتی دی چه تکل غنم غواری دا ازمکہ گوڑ که یو سو دانی غنم پا که ورواچے نو پا دی باندې دا اللہ دا غیبی خزانو دا غنمو یو دروازه کلوشی او تعالی تیر بیشمیر دانی روزی تا یو دانا ورواچے نو کم از کم سل دانی دا دیزمکن اللہ نور رو باسی مئتو حبہ دانا دی پزمکہ کی یواچو لینا او دا غینا سل دانی رووتلی او کتا و سر اخلاص نورم کرو نو دا خزانی دروازه نور کلوشو نو اوسا و دانی تی اللہ رو باسی نو دا پا دیزمکہ کی دا غنم و خزانہ خدای پٹای خلا خدا ټول خزانه په یو ځل الله نه بار کوي بیا تاسو له د سنبالولو ځای نشته نو کال په کال تازه تازه غنم تعالی د دې خزانې نه الله راوباسي داسې به طور مثال د هر یو شي خزانه پکې را او دغه دروازه کلاوه و ځان لته راوباسه نو الله ته بقدر معلوم راوباسي وارسلنا الرياح لواقها الله وی منګ را لېږلي دي هواګانې لواقها دکون کی دا اوریدو دا اوبونا دا اوریدی دا اوبونا دکی سوک دا هواگانی پس مندر بانے ہوا راشی بخارات تین پورت شی نو دا اوریدی دا اوبو دکی کرلی دے ہوا تا اللہ حکم کو دا اوری اسلانی وطن تورس ہوا وی شڑا یو جہاز دے پا ہوا باندے روان دے جاگ ملک تورسیل اللہ حکم کو پدی دے باران دی اوریگی وارسلنا الریاح منگر علی گلی دی ہواگانی لواقحا
چڈکون کی دی دے اوریز لرد اوبونا فانزلنا من السماء ماء پس منگ نازل کری دی فانزلنا پس منگ نازل کری دی من السماء لبرنا ماء اوبو فاسقیناکموہو پس منگ سیراب اکللے تاسو پدے اوبو باندے فاسقیناکم من تاسو سیراب اکلے ہو پدے اوبو باندے وما انتم له بخازنین نئے تاسو دا دے اوبو خزانہ کون کے دا اوبم اللہ پاک پیدا کری دی دا سمندر پا شکل کے یو لو یا ذخیرہ دا اوبو پرترا اس دا اوبو چے پا سمندر کی دی نو کدا صفا اوبوے نو سورہ دے پس بدا سخاشوی وی دے بس خواب ہوئی کرو نو دے کہ اللہ تیزاب گٹ کری دی دے کہ مال کا گڑا کرے را دا دنیا ہر قسم حیوانات چمڑشو پدے ابو کے ورواچے نو دا خواب ہوئی بنکی خرابی کی بنا اور لگ وقت پس با دا حیوانی غوخا پدے کے زر زرشی پدے مال گو پدے تیزابو نو دا دنیا ٹولا بدبوئی دے سمندر جذب کرے دا دنیا سخا کی گی نا او بس سخا کی گی نا اور تمرا مال گا پکیرا چی دا سمندر دا دے اوبونا پتنونو مال گا اوزی کمے پکے نرازی پدے والے اللہ پاکستا دا دے دنیا حفاظت کرے دے اوز دا دے اوبونا پدے بانے نور لگی ہوا لگی بخارات تے نپور تشی پدے ہوا کی کم مشین لگے دلے چی مال گئے تے نجدا کرلا نور گندگی تے نجدا کرلا او صفا او بیت اوریز توخی جولے او اغا اوریز بیا پا مختلف ملکونو باندی وریگی او صفا خوگے او با راضی تینا دا دسکلو قابلی دی دا سمندر او با دسکلو قابلی ندی دا مخ وینزلو قابلی ندی دومرا مال گا پکیر چی سرمن بدل خرابا کی اوز دا او با پا دے غرون باندی را اوریگی او خطتے را روانی شی دا دریابون پا شکل کے مختلف ملکونو کے دریابون بیگی یو خوا ازمکہ بیا جذب کئی او پا دے ازمکہ کے رگون دی پا غیر رگونو کے دا طول دنیا ازمکہ تا رسیدی لی او بو رسیدلی چرتا چینا رو وطلا چرتا دی کوی اکنو چرتا دی بور اکو او با دی زان لرا آوارشت سا او بداسی دی چی دا دی غرون پا سر باندے دا وور پا شکل کے پرتی دی کالو سر لگے لگے دا غیر را روانی دی او دا دی دنیا دا دی مخلوق کار تی روان دی یو لو سٹور دی کپا یو ذل اللہ بنا دی لکر زدان لے سنبال کا دا کالو با دا شپاگو میاشتو دا دریو میاشتو دا میاشتے دا ہفتے کم زیب کے بدے کی خواہ دمرا لوے لوے ٹینکے بتا سر کم زیبی اللہ دا لہر وقت تازہ بدر کئی وما انتم له بخازنین نئے تاسو دا دے ابو دا پارا خزانہ کون کے وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي او بے شک منگ جمد کولکو ونمیت او منگ امر کولکو ونحن الوارثون او منگ رست پاتے کی دن کیو دنیا بفناشی صرف یو اللہ ذات بپاتشی نور تمام مخلوقات بفناشی پدے دنیا کے پدے مال و پدولت دا خلق جگڑ کی دا استا دے و دا زما دے استا نے دے و زما دے پدے جنگ جگڑو کے دنیا دا وقت تیری گی خلق لارشی مال تے نپاتشی آبادیاں کی گی خلق تے نلارشی آبادی تے نپاتشی سوک تراشی حقا نوے آبادے کا حقا لارشی آبادی شی دا بلچا عمارت شی دا بلچا سوک تراشی حقا نوے آبادی اوکی او غلاشی عمارت دا بلچا پاتشی بیا بچی اوی دامی دا نکد اللہ آبادے دے نکس شو نکلار بل رکھتا اور نوسیتے پاتشو نو پدے اخر کے بدا طول ارس اللہ تا پاتشی ونحن الوارثون
من وارث پاتې شو د ټولو نه وروسته من پاتې شو میراث د الچار الله وی ما ته پاتې شو دنیا به فنا شي انسانان به فنا شي پیریان به فنا شي فرشتے به فنا شي عزرائیل علیہ السلام به فنا شي بالکل کائنات ټول خاموش پاتې شو هیڅ څوک نشته آواز د چا نشته الله فرمایي لمن الملک اليوم نن د چا حکومت دی هغه په دنیا کې چې د بادشاهت اعلان به کو چې زه بادشاه یم نن زما اډر چلیږي څوک دی چې دا هغه اډر چلیږي څوک شته ولله الواحد القهار نن بس د یو الله حکومت دی یو دی او زبردست دی څوک نشته نو بس آخر کې الله پاتې مخکم الله رستم الله دې منځ کې لږ وخت لپاره مخلوق الله پیدا کړ بیا فنا کړ ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين مخکې رستو تمام حالات الله پاک وی ما ته معلوم دي بل چاته نه دي معلوم مخ کے ورستو د دې نسوک مراد دی دے کے مختلف اقوال دی مستقدمین نہ اغا خلق مراد دی چې تر اوسه پیدا شوی دی او مستأخرین نہ اغا خلق مراد دی چې لا اوس پیدا نه دي تر قیامت به پیدا کیږي ولقد علمنا المستقدمین منکم فتاقی سره من ته معلوم دی ستاسو اولنی خلق چې تر اوسه پیدا دی ولقد علمنا المستأخرين او تر قیامت رست چې پیدا کیږي نا غم من ته معلوم دي دویم قول پکې داري مستقدمین نه مراد مړي دي تر اوسه چې څومره مړي شوي دي الله وی دا ټول ما ته معلوم دي او بیا رست چې کوم موجود دي زنده دي دا زنده من ته معلوم دي مرده او زنده ټول الله وی من ته معلوم دي بل روایت پکې داري چې مستقدمین نه مراد هغه امتونه دي چې د پیغمبر علیه السلام نه مخکې تیر شوي او مستأخرین نه مراد د پیغمبر علیه السلام امت دی نو پخوانی ټول امتونه هم الله ته معلوم دي او اوسنی دا امت هم معلوم دي او څلورم قول پکې داري مستقدمین نه مراد هغه خلق دي چې د نیکۍ کارونه کړي دي او مستأخرین نه مراد هغه خلق دي چې بدان دي د ګناه کارونه کړي دي پنځم قول پکې داري چې مستقدمین نه مراد هغه خلق دي چې د مانځه په اول صف کې ولاړي یا د جهاد په اول صف کې ولاړي نور نیکو کارونو کې مخکې وي او مستأخرین نه مراد هغه خلق دي چې هغه پر وروستو صفونو کې رسته رسته پاتې دي تفسیر قرطبی لکی وی دے آیات کے دا مانزه په صف اول کے او دا مانزه په اول وقت کے کولی و فضیلت ثابتے گی کہ پس اول مستحب وقت کی منزو کدا افضل لے پس صف اول کے ادرے گدا افضل لے دا صف اول نا مراد داری چی دا طول نا وقتی راشی اغا کست نا مراد دے دا نا چی دا طول رست راشی و مخی گیری دا اول والا نرے نو صف اول چې څوک غواړي به د ټولو نه مخکې جومات ته راځي او دا چې د یو بل په اوږو باندې اوړي روړي یو له لیکه او بل له لیکه دې ګناهګارېږي چې مخکې روان دي دې خو خلکو له تکلیف ورکوي پیغمبر علیه السلام فرمایي که دې خلکو ته معلومه شي چې د اذان کولو او صف اول کې د ودرېدو څومره لوی فضیلت دی نو بیا به دا ټول خلک کوشش کوي چې صف اول کې ودرېږي نو چې ځای ورته نه میلاوېږي بیا به قرآن اندازي کوي چې زما نمبر به پکې راشي و که نه په قرآن اندازۍ باندې به ځان له صف اول کې ځای اخلي حضرت کعب رضی الله تعالی عنہ وایي چې په دې امت کې داسې خلک هم شته
چې سجدې ته لاړ شي او څومره خلک د ده نه رستو ولاړ دي د ده د برکت هغه رستو خلک ټول الله بخي. دې امت کې داسې خلک شته چې صف اول کې ولاړ دی او په سجده پرېوت دی الله وبخه د ده د برکت هغه ټول خلک الله بخي چې ته پسې په رستو صفونو کې ولاړ دي. نو کعب رضی الله تعالی عنہ په صف کې اخر کې به ودرېده. وی شاید چې په لومبنو صفونو کې داسې نیک بنده د الله وي چې هغه به الله بخلي وي او د هغه خاطر به مام الله وبخي. کعب رضی الله تعالی عنہ کې عاجزي ده. زمونږ وخت بل شانتې دی. موږ وایي پلانې په صف کې ولاړ دی ده سره مونډه کېږي. موږ ته ځان پاکه فرشته ښکاري او پلانې ګناهګار دی او ده سره نه کېږي. په صف کې ورسره مونځ نه کېږي. نو بل ته مه ګوره سپکه. ده ووایه زه دومره ګناهګار یم چې ما سره شاید چې د چا به وشي که به ونه شي. زه به رسته ودرېږم شاید چې چېته بزرګ وي هغه خدای بخي د هغه د برکته ما وبخي. نو بل ته سپک مه ګوره. په صف کې داسې بزرګ وي چې د هغه د مانځه د برکته د نورو خلکو مونځ هم قبول شي. نو رستو صف کې په دې نیت ودرېږه چې دې ړومبو صفونو کې به څوک بزرګي نو تا ته به الله د لومبني صف ثواب درکړي. وان ربک هو یحشرهم بېشک ستا پروردګار راجمع کوي دې لره ټول به قیامت کې راجمع کوي. انه حکیم علیم بېشک دا الله پاک حکمت والا دی او علم والا دی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. صدق الله العظيم. سورة الحجر سورة لسما سپارہ 26 نمبر آیات. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال. مخکې آیاتونو کې ځمکه اسمان ستوري سپومې وغیرہ دا اللہ دا قدرت نشانات ذکر شو. دیتا آیات آفاقیہ ہوئی غیر چاپیرہ دا اطراف و نشانات. دینا پس بعض آیات انفسیہ دا انسان دا دے نفس بعض نشانات دا قدرت دا اللہ ذکر کی گی. دے پزمن کے یو تنبیہ دا کہ اللہ پاک دا تمام و کمالات و خاون دے مالک دے پدا سے طریقے تاسو پیدا کرے کہ اول ستاسو بابا حضرت آدم علیہ السلام دا خالص خورے نے پیدا کر. خورے خوش تکڑا خطے تے جوڑ کړلا
خطه خمبیره کړله، سخایه کړله، د هغې نه بیا ډانچا او بدن جوړ که، بیا په نور او په هوا یې اوچ کړس که، کړنګېدلې که، بیا پکې روح واچو. د دې نه پس عام انسانان د دې ټولې دنیا د دې خاورې نه دا قسم قسم خوراکونه راځي او د انسان په بدن کې راځي، دې مشین کې هغه حل شي او د هغې نه بیا وینه جوړه شي، نطفه جوړه شي او نوی انسان ته جوړېږي. او دا نوی انسانان بیا د تمامې دنیا د دې خاورې نه د مختلفو ذراتو نه جوړېږي. نو چې الله پاک د مختلف ذراتو نه را جمع کړی انسان جوړوي، نو د دې انسان پس د مرګه چې دا ذرات بیا په کائنات کې خواره واري شي، ولې بیا به یې راټولولی نه شي. پیدایش نه مخکې ذرات راټول کړي، نو د وفات نه پس بیا ذرات بیا راټول کړي، بیا به یې جوړ کړي. نو آدم علیه السلام الله پاک د خاورې نه جوړ کړی دی. لفظ د صلصال مخکې ذکر شوی دی، لقد خلقنا الانسان من صلصال. صلصال کړنګېدونکی د خاورې نه چې کوم لوښی جوړ شي او په اور یې پوخ کې او تنګړی ورکې نه کړنګارې کوي، نو کړنګېدونکی. او په بل ځای کې الله کل فخار ویلی دی، خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. نو فخار ټیکری ته وایي، ټیکر هم په اور پوخ شوي. او من حمأ مسنون لفظ هم راغلی دی. حمأ دا خطه چې خو خمبیره شي، خمبیره کړې خطه. دا خطه چې ډېر وخت خشته پرته وي او د هغې نه پس څو څو ځله واخلی شي، ومږلی شي، ووهلی شي، نو دې نه پس چې کوم لوښی جوړ شي هغه چوینه درزونه پکې نه پیدا کېږي. دې کې کوم مسامات وي هغه بند شي. نو دا خطه ښه خشته کړله، خمبیره یې کړله، دومره مسنون چې د هغې نه پس پکې بیا بوی پیدا شو. نو اول د خمبیره کړې شوي بوی والا خطې نه د آدم علیه السلام بدن تیار شو، بیا پې نور او هوا ولګېدله، اوچ کړس شو او داسې اوچ شو چې بیا کړنګار یې وکړ. او بیا په دې باندې حالات بدلېدل، را بدلېدل، درجه په درجه دې د دې قابل شو چې روح پکې پوک والی شي. روح المعانی تفسیر لیکي، وی کأنه سبحانه افرغ الحمأ، لکه چې الله پاک دا خمبیره خطه ورواچوله، فصور من ذلك تمثال انسان اجوف، نو د دې نه ډډ د انسان تصویر جوړ کړ. ډډ دننه پکې خالي والی دی. حتی اذا نقرا، تر دې چې تینګړی ورکړې شوله، نو صوته آواز ترې راغی، کړنګېدلې آواز یې وکړ. ثم غيره طورا بعد طور حتى نفخ فيه من روحه، بیا په حالات بدلیدل تر دې چې روح یې پکې پوک وهه. نفخ فيه من روحه، الله پکې خپل روح ور پوک وهه. فتبارك الله احسن الخالقين. نو خاوره اوچه خاوره خشته شوه،
خطه ترې نه جوړه شوه. اول تراب دی بیا طین خطه جوړه شوله. بیا ته بدن د انسان جوړ شو، بیا پکې خاصیتونه ور واچول. بیا پې ګرمه هوا ور واچوله. نو دې نه پس بدن تیار شو. روح پکې ورپک وهلی شو. الله پاک ولا بیا علم هم ورکو، او د علم نه پس عزتونه یې ورکړل. په دنیا کې مسجود الملائکه کو، فرشتو ورته سجده وکړه، او بیا جنت ته داخل کړ. جنت یې ورته وښو، 1500 کاله د دنیا پکې تېر کړل. بیا دنیا ته راولېږه د امتحان میدان ته، چې اوس به امتحاناتو کې وخت تېری. خو چې دا کم کور د جنت کې لیدلی دا به ګټې. بچو ته م ووایي چې دا کور به ګټې. عالم په تحقیق سره موږ پیدا کړی دی انسان من صلصال من حمأ مسنون، کړنګېدلی من صلصال کړنګېدلی من حمأ مسنون، د څښاک کړې شوې خټې نه، ښه خمبیره کړې شوې خټې نه. د آدم علیه السلام په دې قرآن شریف کې 4 نومونه راغلي دي. یو نوم آدم دی، او دویم نوم خلیفه دی، او دریم نوم انسان دی، او څلورم نوم بشر دی. دا 4 نومونه د آدم علیه السلام په قرآن کې ذکر دي. آدم یو، خلیفہ 2، انسان 3، بشر 4 قرآن کی دی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، دغه دی کې سورۃ بقره کې خلیفہ ویلی دی. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم ته سجده وکړئ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا. دا 4 نومه قرآن کې راغلي. د آدم علیه السلام نه مخکې پیریان په دې ځمکه پیدا وو. نو دا پیریان 13 نه پیدا کړي دي. ویره د اور د لمبې نه پیدا کړي دي. د بنی آدمو د انسانانو پلار آدم دی، د پیریانو پلار ابوالجان ابلیس دی. ابوالجان ابلیس. والجان خلقناه من قبل من نار السموم، او پیریانم پیدا کړی دي. خلقناه من پیدا کړی دي من قبل مخکې د آدم علیه السلام نه من نار السموم، د اور د لمبې نه. پیریان د اور د لمبې نه پیدا دي. د تیز اور نه، د اور دا شمع چې ولګې نو اول د دې د شمع سره پیوسته سره بخنه لمبه ښکاري، او هغه لمبه چې په بره ځي نو بیا داسې نری غوندې شي، نو شینوالی م شروع کي، او دقه ځای ډېر تو کوي، ډېر تو د دغې بره لمبې نه خېږي، او دغې ته سموم وایي.
نو داغه بره اورنا دا اور داغه شغلینا الله پاک ابلیس پیدا کړی دی ټول پیریان دا داغه نه پیدا دي دا پیریان جسم ناریون دا اور یو جسم دی یتشکل باشکال المختلفه او شکلونه بدلول را بدلول شي وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون أغوخيات کا إذ قال ربك فكن وقت چستا رب او فرمائل للملائكة فرشتو تا إني خالق بشرا بشك ذا جولون كما ديو بشر من صلصال من حمأ مسنون لکانگے دلی اسخاکڑے شوے خٹنا خمبی رکڑے شوے خٹنا دسخا دا مطلب نہیں چی گنی خراب یا پلیت دا غنم اوڑا چی زنانا واغا گین اول پتی روی لگ وقت پس خمبی رشی نبیا چی پی نور وقت تیر شی نو زنانوی دا وڑا سخا شو پلیت خو نشو دا خوراک خواتلی نری و یو قسم تریو بوی پکی را پیدا شی نو دا غده که دا سخا لفظ بد نری دا خو خمبیره که دو تاوی نو دا خطا خو خمبیره شلا نو دا سخا مطلب خراب نا فَإِذَا صَوَّيْتُهُ ہر کلچ زو برابر کم دلرا ونفخت فیہ من روحی زپدک اخپل روح پکوہما فقعوا له ساجدین نتاسو تپسجد بانے پروزے فرشتو تا اللہ حکمک وی آدم تبیا سجدو کے فسجد الملائکة كلهم اجمعون الا ابلیس پس سجدو کرل آدم علیہ السلام تا فرشتو کلهم طول اجمعون پجمع الا ابلیس مگر ابلیس انکرلا ابا ان یکون مع الساجدین انکار اکد ان یکون چشید مع الساجدین دا نور سجد کون کو سرا قال یا ابلیس ما لك الا تكون مع الساجدين اللہ و تو فرمیل اے ابلیس مالک پتا سشوی دی اللہ تکونا مع الساجدین چی نشلت دا سجدہ کون کو سرا سجدہ دی ولی نکلا ایک قرآن کے تاس ہو گو رہے پزے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ اللہ وی من فرشتو توے چے سجدوں کے آدم علیہ السلام تا إذ قال ربك للملائكة فسجد الملائكة فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فرود ہے پسجدہ ندا حکم و فرشتو تشویری و شیطان توی چی یا ابلیس ما لکا اللہ تکون مع الساجدین ولی دے سجدو نکلا دو تدانشی چی خدای ما تا خودی نری ویلے فرشتو تے ویلی ما تے نہیں ویلی ولی میں گناہگار ہے مجرم میں گر رہے دتا دا سجدے حکم نو شوی ولی نا دتم شوی دتا حکم شوی دے خدا فرشتے اصل دی او دا تابع دے دے خادم نوکر دے اصل فرشتی دی دے وسر تابع دے نو اگا اصل فرشتو تے چا حکم وشو زمنن دے پاکی دا سرکو دے پخپل پاکی داخلو دتا حکم وو نو زکر دا خلب بند چے دا نوی چے ما تا خودی ندی ویلے
सूरत आराफ के वाज़िह लफ्ज़ रागले अल्लाह होती मा मनअक अल्ला तस्जुद इज़ अमरतुका ता तमिम अमर करी वलिदी सिजदा नकलला इज़ अमरतुका खबर वाज़िह रहते करे अमर वो असल फरिश्ती दे अगी असल हुक्म दे दुई ज़िम्नन हुक्म दे वादा खादे चे सोक चाहते वही कोर त खलक राशि नु मशरानो सर खबरे कई वादा ल बराजे सी चवाड़ा बपरे करीबी रिश्तेदारी नागी तसे चवाड़ा बपरे वाड़ो तम पकड़ वादा वेनाला वो मशरानो सर मशरान खबरियों की तासो टोल वादा लरा दे अगर इसी पची टोल पकी हुई अदा शैतान पर अगर जो पचकेरे असल फरिश्ते अगवी तख्कारा हुक्म शो और तज़िम्नन हुक्म दे नज़क व ताला व मा मनअक अल्ला तस्जुदा इज़ अमरतुका इब्लीस का हुक्म शो तबअन हुक्म दे आदम अलैहिस्सलाम तसजदो के दाद आदम अलैहिस्सलाम तअज़ीम और तकरीम द पारा द बुजुर्गी कार कवल द पारा अल्लाह फरिश्तों का हुक्म करे दे जिस सजदो होतो के अरा अन यकून मअ साजिदीन द इनकारों को द सजदा कौन को सरा नशो पदे के इशारा रा जदा अबा अन यसजुद पदे बादे अन यकून मअ साजिदीन हुए देते इशारा रा कि असल साजिदीन को फरिश्ते हुए पदे पके ज़िम्नन वर सर दे न फरिश्तों पडल के शामिल हो न फरिश्तों डल के मख के न शामिल हो न आदम अलैहिस्सलाम न मख के पदेजमक के पेरियान उसेदन दावी हुकूमत इक़्तिदार हो सरकशी शोर ओकला दा इब्लीस दा से जबर के न पके अल्लाह हुक्म कदा फरिश्तों पर लखकर बांधे पेरियान उवा लोटा कोल और दा इब्लीस चीनों दा खुश पगला का इबादत करो ये अल्लाह पाक ता फरिश्तों या आरज़ो के चेला हल आलमीन दा यो दे पके लखो निखकारी रुहानी न कई आदा नूर खवाल तकोलू शो अवी वाली शो का इजाजत भी न दे आसमान तजान सरोखे जो न फरिश्तों द अल्लाह पा हुक्म बांधे आसमान तोखे जो इब्लीस और द फरिश्तों पड़ल के देमो दबा में इबादत को फरिश्तों में इबादत को नदी द फरिश्तों पड़ल के शामिल शव तो कल हुक्म उशो जिस दो के न तम पके हुक्म उशो खुदा दे बजातो असल खताओ दत असल खता हुई असल खराब हो तो कल हुक्म उशो न तो सरकशी शोर करा अबा वस्तकबर वकान मिन अल काफिरीन वे जमाओदा आदम पोजीशन ख्याल साता दे जमाना बेहतर न दे अना खैर मिनहु वे जरा दल बेहतर है फसजद अल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन फइज़ा सवैतुहु हर कल चिज़ बराबर कम दलरा वनफख्तु फीहि मिन रूहि ज पद खपल रूह पुकवहमा फक़ऊ लहु साजिदीन नुदत तासो फसजदा बानी प्रूजे वनफख्तु फीहि मिन रूहि ज पद खपल रूह पुकवहमा रूह अमर रब्बी द अल्लाह हुक्म दे अल्लाह निस्बत जान तकड़े दे और द रूह निस्बत अल्लाह जान तो के द पारा द शराफत और द इज्जत दा अर्चा रूह न ले दा यो बरगुजीदा पैगंबर द अवल इंसान रूह ले तो अल्लाह निस्बत जान तकड़े दे और यो खास रूह ले
دې کې د الله د تابعدارۍ ماده ده، د الله د یادولو ماده ده پکې، نو الله ته ځکه نږدې دی. او داسې د څوک نه وي چې دا د الله روح دی، د الله جز دی، نه د الله جز نه، چې الله خپل جز په انسان کې ور داخل کړ. مثال په طور کې د انور له الله د گویای طاقت ورکړ، د انور خبرې شروع کی، او د انور ووی چې ما د خپل نور فیض ځمکې ته ورکړ. نو دا خپل نور دا به غلط وي چې نور ووی ما خپل نور ځمکې له ورکړ، خپله رڼا ځمکې له مې ورکړله. دا خبره سمه ده. او لکونه میله لرې نور په دې ځمکه کې راتلی شي، ځمکه خو وړه ده او نور غټ دی. د نور جسم د ټولې دنیا د ځمکې نه غټ دی. نو نور په دې ځمکه کې حلول نشي کولی، ننوتې پکې نشي، او نه د نور نه خپل نور او رڼا جدا شوې ده، بلکې د ځمکې نه لکونه میله لرې اوسېږي، رڼا او توې ځمکې ته راغی. او دې کې د ځمکې خپل اختیار نشته، صرف د خپل استعداد مطابق نفع حاصله کړله. نو الله پاک هم خپل روح نسبت روح ځان ته کړی دی. نو دې کې د داسې څوک غلطې عقیدې والا نه چې د الله نه روح جدا شو آدم کې ورغی، یا الله په انسان کې ورغی. د حلول عقیده دا د مسلمانانو عقیده نه ده. ونفخت فيه من روحي، ز په آدم کې خپل روح پوک وهم فقعوا له ساجدين، نو تاسو ورته په سجده پروزئ. فسجد الملائکة كلهم اجمعون، پس سجده وکړله ملائکو ټولو په جمع باندې الا ابلیس، مگر ابلیس نکړله. ابا ان یکون مع الساجدین، انکار وکړ ان یکون چې شي مع الساجدین، د نور سجدې کوونکو سره. قال یا ابلیس ما لك، الله ورته فرمایل اے ابلیس پتا څه شوي دي الله تکون مع الساجدین، چې نشولې ته د سجده کوونکو سره، ولې دې سجده ونه کړه؟ قال لم اكن لاسجد لبشر، ابلیس ویل نه یم زه چې وکړم سجده لبشر یو انسان ته، خلقته من صلصال من حمأ مسنون، جوړ کړی دی تا، پیدا کړی دی تا د لره د هغې خټې نه چې هغه خمبیره شوې ده او کانګېدلې ده. قال فاخرج منها فانك رجیم، الله ورته وځه چخې شه، فانك رجیم، ته راټلې شوې زما د درباره وځه، بدبخته ته زما د درباره راټلې شوې. فاخرج وځه من هذا دې اوچت مقام نه، د جنت نه وځه، د اسمان نه وځه، د دې عالي مقام نه وځه. فانك رجیم، از بېشکه ته خو راټلې شوې مردودې. وان عليك اللعنة الى يوم الدين، او بېشک په تا باندې لعنت دی الى يوم الدين، د قیامت د ورځې پورې. الله د خپل دربار نه داسې وشوله چې چرې به بیا الله دربار ته نږدې نشي. د قیامت د ورځې پورې په تا لعنت دی، نو د قیامت نه اخوا به هم در باندې لعنت وي. الى يوم الدين، وإذا کنایه ده د دوام نه، همیشه همیشه په تا باندې لعنت دی. قال رب فانظرني الى يوم يبعثون، نو قال ابلیس ویل رب اے زما ربا فانظرني، پس ته ماله مهلت راکړي الى یوم یبعثون، تر د هغې ورځې پورې چې دوباره د قبرونو نه خلک پاسي، دویمې شپېلۍ پورې راته ټیم راکړه، یعنې مرګ په ما باندې مه راوله. قال فانك من المنظرين، الله ورته فرمایل فانك پس بېشکه ته من المنظرین، د مهلت ورکړې شوی نه یې، الى یوم الوقت المعلوم،
دا ورځې د هغې وخت معلوم پورې د لومړۍ شپېلۍ پورې مې وخت در کړی دی ما په خپل علم کې پخوا فیصله کړې چې ته به د لومړۍ شپېلۍ پورې جم دی لومړۍ شپېلۍ سره ټول خلک مړ کېږي ته به مړ شي شیطان له مرګ شته الى یوم الوقت المعلوم داغه معلوم وقت ورځو ورمنه شپېلې را شیطان پوه شو چې بس درخواست منظور شو اوس مې وجنی نه نو بس الله ته په بدماشۍ شروع کړله قال رب بما اغويتني و اے زما ربا شیطان وی قال رب شیطان وی اے زما ربا بما اغويتني څنګه چې زتا گمراه کړلما كما اغويتني لأزينن لهم في الارض خامخا بز خشتک بدویتا دولی بکم دیتا فی الارض پدیز مکہ کی دا بدے کارون بطول وطر دولی دولی کما خشت ریکم ولأغوینهم اجمعین خامخا بز گمراہ کو مدا طول دا آدم بچی بطول گمراہ کما الا عبادك منهم المخلصين مگر ستا خالص بندیان برانه بچی خاص بندیان بری بچیو دا نور ټول بدرلا گډ وډ کما په دنیا کې بس هر طرف تا باغ و بهار به وته اوخیما خواهشات نفسانی په جال کې به ګیر کما نو ستا خاص بندیان برانه بچ کیږي نور ټول بدرلا دوزخ ته بوزم الله ورته لاس اخلاص چې کولی شي هغه وکړه وستانه بم جهنم ډکو مړې ستاره مرګرونه لأملأن جهنم دا جهنم بډکو من کستانه او ستاره مرګرونه ټول به دوزخ ته راولېږم د الله په مخ کې د قیامت پر ورځ باندې لوی لوی پیغمبران بے اجازت خبر نشی کولی دنیا کے پیغمبران دا اللہ نے یریگی خبر نشی کولی آخرت کے نشی کولی او دا شیطان دے پا بدماشی راگی خدای تا بدماشی کی ویزا دے قسمی جزا بتا سو کم آغا سکو کم دا دے بدماشی والے کی دا دا زلنا دا اللہ عظمت او لوی اوتلا نو دا اللہ وتلوی نخ کاری دا نزکی دا بدماشی شروع کلا اللہ لوی دے و دقا وقت دا دا زلنا دا اللہ لوی اوتلا دا بدماشی زکو کلا مثال پا طور باندې یو نوجوان دے دا پلار عظمت پزړه نو کدی کور کې روانیو کې نو مور ته یې ګورې پلار ته به دی الویم نو دی قلار شي نور خو دی هټه کټه نوجوان دی او پلار ټپ ټپ دی بوډا دی که پلار له دیکه ورکړ پلار به په دیکه وغورځېږي خو دی د پلار مخکې داسې په ادبي ځکه د پلار عظمت یې په زړه کې دی او کله کله د پلار عظمت یې زړه نه وځي نو بیا پلار ته کنځل وینام کوي واج ټکول هم ورسره کوي نو پلار یې راشي استاد جي دا ستا شاگرد دی او ګور دا ما ادب احترام نه کوي ما سره جنګ کوي ما ته کنځل کوي ما وی ته کوي د ده په زړه کې د استاد ادب شته چې استاد له راشي نو استاد ورته ستغې سپور وي بېوقوفه دا خو ستا پلار دی او خلک د پلار ادب او احترام کوي او دی وی ښځي او بیا به نه کوم معافي غواړم د استاد په مخ کې پرپېدو شي نو د استاد عظمت یې په زړه کې شته نو استاد هم دومره زمری نه دی خو د دې شاګرد په زړه کې ادب شته نو دی د استاد مخکې داسې په ادب او جي جي ورته کوي او که د استاد ادب هم ترې نه ورته نو بیا استاد ته هم بدې ردې وایي نو کومې پورې چې د یو انسان په زړه کې د بل چا عظمت وي نو دی به د هغه مخکې ادب کوي او چې کله چې عظمت ووته نو پلار ورته څه شی ښکاري استاد ورته څه شی ښکاري دا یو معمولي مثال الله لوی دی د لوی لوی کمالاتو مالک دی کلی صفتونه پکې دي
قادر مطلق دی او دقه وخت کې د شیطان د زړه نه د الله عظمت ووته نو د الله ته په بدماشۍ خبرې وکړي او الله به وله سزا ورکوي د دې ولأغوینهم اجمعین خامخا به زه دوی ګمراه کومه په دې ځمکه کې اجمعین ټول الا عبادك منهم المخلصین مگر بندیان ستا د دوی نه چې کوم خالص بندیان دي هغه به بچ شي قال هذا صراطي علی مستقیم الله فرمایل هذا صراط علی مستقیم دا لاره ده ما ته نیغه راغلې ده نیغه لار ده یعنی بېشک د بندګۍ او د اخلاص یو نیغه لار ده چې هغه ما ته را رسېدلې ده او په دې لاره کې څوک کوږوالی نشته دی نو دغه لار چې کوم بنده په اخلاص باندې خپله کړله هغه به د شیطان لعین د تسلط نه په امن وي او چې د شیطان لعین تابعداري کوي نو د شیطان سره به دوزخ ته یوځای دي نو تا د اخلاص لار زما ده هذا صراط علی مستقیم الی مستقیم دا نیغه لار ما ته راغلې ده او دا د مفسرین وایي هذا صراط علی مستقیم دې ده کې یو رټنه ده زلاس د آزاد هر طرف ته چې ځې نو اخر لار دې په ما ده په کومه به ځې د بچ کېدو لار دې نشته دی اخري لار دې په ما ده هره لار الله وایي زما ده په هره لار چې ځې بچ کېدل دې نشته اخر ماله به راځې داسې به کومه لارې چې به د الله د ملکیت نه باري نو ټولې لارې د الله نو د سزا نه دې بچ کېدل نشته وی د دې مثال داسې دی لکه یو سړی بل ته وي افعل ما شئت فطریقک علی زه چې څه دې خوښې هغه وکړه خو ګورې اخري لار دې په ما ده بچ کېدی رانه نه شي ان ربک لبالمرصاد رب تا ته په انتظار د لار د اخیره دقه ده ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الله وتوی ان عبادی بیشک زما بندیان لیس لک علیهم نشته ستا په هغوی باندې سلطان صدور ستا په هیڅ غلبه نشته الا من اتبعک من الغاوین مگر هغه څوک چې ستا تابعداري کوي د ګمراهانو نه هغه به ستا ملګري وي الا من اتبعک مگر هغه څوک چې تابعداري کوي ستا من الغاوین دا دوکه کړې شو ګمراهانو نه وان جهنم لموعدهم اجمعین او بېشکه جهنم لموعدهم د دې د وعدې ځای دی اجمعین د ټولو لها سبعة ابواب د دوزخ اوه دروازې دي لكل باب منهم د هر یو دروازې دپاره منهم د دوی نه جزء مقسوم جدا کړی شوي خلک به وي د هرې دروازې جدا جدا خلک دي وی د دوزخ اوه طبقې دي لاندې باندې د هغې نومونه عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ویلی دی یو دوزخ تا جہنم وی دویم تا سعیر وی دریم تا لظا وی سلورم تا حطام وی پنزم تا سقر وی شپگم تا جحیم وی او اوم تا حاویہ او لفظ دا جہنم دے طولو تا وی او یا یو خاص طبقے تا جہنم وی او د بعضې علماو په نیز باندې اوه دروازې دي د جهنم اوه دروازې دي او د هغې لپاره ځان له ځان له خلک دي په یو یو دروازه ځان له ځان له خلک به ورځي او د جنت اته دروازې دي د نیکو اعمالو قسمونه هم اته دي نو اته دروازې دي څنګه چې د دوزخ اوه دروازې دي د عمل په اعتبار داسې د جنت هم اوه دروازې دي د عمل په اعتبار لکه د منځګزارو دپاره په جنت کې یوه دروازه ده نو د بېلماده دپاره په دوزخ کې د هغې په شان بله دروازه ده د روژهدارو دپاره په جنت کې یوه دروازه ده روژه خورو له په دوزخ کې بله دروازه ده نو دغه شانتې اوه دروازې د جنت اوه دروازې د دوزخ
د عمل په اعتبار او د جنت پکې یو دروازه زیاته ده وی دا دې وجې نه چې جنت له به خدای داسې خلک نورم پیدا کړي چې هیڅ عمل به یې نه کړی هسې به سبې الله جنت ته بوځي دا پکې زیاتی یو دروازه شوله لها 7 ابواب دوزخ د پاره اوه دروازې دي لكل باب منهم هر یو دروازې د پاره د دې کافرونه جزء مقسوم یو خاص جدا کړی شوی حسابوي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين